السلام علیکم ملګرو. دغه د زموږ د خانوزۍ کاریزاتو د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام چې وکمو زموږ خوندمندو ته دلته پیسې میلاویږي د دغه پروګرام تایید نو دا خلک دلته ډېر په نارو دي. دا خلک ډېر کمپلین کوي زموږ پیسې یا زموږ شی موږ ته پر وخت نه میلاویږي. نو دلته موږ به د دې ځای چې کوم کار کوي له هغو خلکو زبال وکړو چې دا څه مسله ده او دا ولې دا خلک ولې د دغه ښځه کمپلین کوي. دوی ته مین مسله څه شی ده نو دوی به هم یو خپل دغه لري خپل تحفظات به لري هغه به قوم ته بیان کړي. السلام علیکم. ته ستا تعارف وکړه او د دغه خلکو چې کوم کمپلین دي د دغه باره کې مې یو څه معلومات موږ ته راکړه. دا خلک ولې دغه کوي د دې ځای یو ذمهواره سړی یې. ډېره مننه. موږ ته شکریه ادا کوو چې ته موږ له رالې. زما نوم امان الله دی. زه دلته په بي اس پي کې به طور د بي اس پي تحصیل نماینده یم او زما کار چې دی هغه مانیټرینګ کوونکی دی. دا چې کومې زنانې مړې شي د هغو کیسز پروسس کوونکی دی او دا چې کوم مطلب زنانو ګوتې نه لګېږي د هغو کیسز پروسس کوونکی زما کار دی او دغه مانیټرینګ چې دی دا هم زما کار دی. مشکلات په حقیقت کې دي د بینیفیشریز کوم دي دا چې کومې پیسې اخیستونکي زنانې دي د هغو دپاره په حقیقت کې ډېرې مسلې دي. نو مسلې داسې دي چې مطلب اول چې زموږ پیمنټ شروع شولی پر دوکانو باندې وي اورال د پاکستان چې کوم د ګورنمنټ له طرفه زموږ د ډپارټمنټ له طرفه ځو چې هغوی به پر دوکانو باندې پیمنټ وکړي. موږ پر دوکانو باندې پیمنټ شروع کړلی. له هغه ما بعد چې دی کوم د خانوزۍ چې کومه کمیټۍ ده او چې کوم د میونسپل کمیټۍ چیرمن دی هغه موږ ته دا ویل چې باید دا زنانې چې کومې دي دا په بازار کې ګرځي نو لہذا دا چې دی ته دا سیستم چې دی دا شفټ کړي یو کیمپ سایټ ته ولاړ شئ. موږ بیا زاړه عدالت ته رالو. زاړه عدالت ته چې موږ رالو زموږ د موبایلو مطلب وګړي دنیا ته پاته ده تا ته هم پاته ده چې د موبایلو نټ چې دی هغه یې بند کړي. پر کیمپ سایټ باندې له موږ سره د پی ټي سی ایل د نټ بندوبست نه و. له دا وایي چې دا سیستم چې دی دا روکولی. موږ له هغې ورځې مطلب داسې نه وي چې موږ دغه ورته کښېنستلي. موږ کار روان ولو پسې لګیا ولو مطلب له میونسپل کمیټۍ چیرمن سره موږ میلاو سو. هغه ته موږ کته ځای له پی ټي سی ایل نټ بندوبست کولی شي یا مطلب له وابډا جرا کولی شي مطلب ټنډا وي انټینیم راوړلې له وابډا زما وکتې د میونسپل کمیټۍ چې کوم دفتر دی د خانوزۍ له هغه زما وکتلې مطلب یو دغه چې دی هغه کامیابه نه سو. نو زموږ آخري اپشن له موږ څخه یا د دوکانو هغه پاته سو یا مطلب کیمپ سایټ چې دی هغه بغیر نټ یې موږ کولی نه سو. زموږ اوس چې کومه هڅه ده هغه دا ده چې موږ له پی ټي سی ایل والا م راغوښتی دی شادي خان ته اوس ته ولیدلی چې هغه م راغلی و هغه ته موږ دا وویل چې هغه به مطلب دلته د چې کوم فرنچایزیان دي دا چې کوم پیسې ورکوي هغو اپنې مدد آپ کیفیت اوس دوی ویر راغوښتی دی. نو مطلب انشاءالله امید مدد دی چې تر سره پورې به دغه نیټ بحاله شي او زموږ پیمنټ چې دی دا به شروع شي. او له زنانو څخه له بینیفیشریز دا خواست دی چې دوی چې دی ګرده په یواره په کار دی چې را نه شي مطلب دوی څه ټیم ورکړي پیمنټ چې دی هغه دی نه دی چې درې چې هغه ډېرې ورځې شته دوی په کار دی چې لږ لږ راشي ګرده په یوه را نه شي نه زموږ دپاره مسله ده د دوی دپاره مسله جوړېږي چې بیا مطلب برته بیا رواني ځي او راځي. نو ستا ډېره شکریه موږ ادا کوو. یو بیا ملګرو دلته له موږ سره یو حاجي دی دا هم له لرې ځایه راغلی دی خامخا به یو فیمیل څوک ورسره وي دا هم یو خپل خبره کوي. حاجي صاحب ستړی مه سي څنګه یې ښه صحت برابر دی شکر دی. حاجي صاحب تا خبره کوله خبره کوله موږ د توبې کاکړي سره نن پنځمه ورځ دلته راغلی یم د بل کره اوسم د توبې کاکړي زه هغه لرې توبې کاکړي بیا توبې کاکړي کې اخري ضلع کلاسیکلا سایټ ته موږ پراته او صحیح دی دغه ځای موږ راغلي یو څلوېښت من دلته سوی ده اوس د پنځمه ورځ دا نیټ بند دی نو دوی دې مهرباني وکړي دا نیټ ته بحاله کړي. دغه زنانې خوارانې ډېر خلک د ډېر لرې لرې ځایو راغلي موږ دا درخواست دوی دا نیټ راباله. صحیح ټیک موږ به دغه درخواست ور. السلام علیکم ملګرو. دغه دی دغه د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام چې دلته خلکو ته کوم مسایل دي دا کوم خلک له ډېره لرې راځي دا یو سړی له توبې کاکړۍ زه راغلی و ته یې ولیدلی امان الله صاحب هم ته یې ته وګیدلې خپله خبرې وکړو. نو زموږ خواست و سرکار ته دی یا متعلقه ادارو ته دی چې د دغه خلکو د دغو مسلو د حل دپاره باید یو جامع کوشش زغرد وشي یا دوی ته نیټ ور پرووایډ شي. د دوی ځاګي نیټ نشته دغه له مخې ته یې لیدل دغه ډېرې فیمیل کومې خویندې مندې چې راتلې ده په بازار کې ولې هلته هم ډېر تکلیف والی. نو زموږ قبایلي علاقه ده دلته و خلکو ته یقینا دا مسلې شته. نو موږ دا خواست کوو چې وروره سرکار د زغرد دغه مسایل اډرس کړي د خلکو مسلې دورال کړي دوی ته د نیټ پرووایډ کړي چې دا کم خلک راځي
چې هغه دلته دوی ته کومې پیسې میلاویږي له امداد میلاویږي دوی ته زغر څه زغر دا میلاو شي. ډېره مننه. ستا ډېره شکریه ادا کوو چې ته رالې د خلکو اواز ده پورته کړې د خلکو ډېر په مشکلاتو کې د مو ستا بیخي ډېره شکریه ادا کوو. کور مو ودان.